چې تبلیغ والا پسې لګیا دی. تبلیغیانو ته نصیحت وکړئ، نصیحت که به تاسو کوي هغې ته ویم او که نه وي هغې ته نصیحت وکړئ که ستاسو چله 4 میاشتې 7 میاشتې دونه ضروري نه دي او کال دونه ضروري نه دی په تاسو باندې حج فرض دی هغه وکړئ. کم حیثیت چې الله مونځ له او روژې له ورکړی هغې حج له هم ورکړی او ته په یو مستحب کار پسې ګرځې بستره دې په شا راړولې ده او فرض حج ته نه کې د الله جل شانو حکم ته متوجه دی. دا کومه خبره شو؟ یو سړی دی هغه وایي چې زه 1 روپۍ ګټم یو ځای کې او بل ځای کې 1000 روپۍ ګټي، د دې 1000 روپو سره تاوان نشته، د 1000 روپو ګټې سره تاوان نشته او د 1 روپۍ د ګټې سره تاوان هغه شته. اوس چې بېوقوفه انسان هغه به داسې کوي چې د 1 روپۍ ګټه به الي او 1000 به پرېږدي او هوښیار سړی به کم یوي چې 1000 روپۍ ګټه الي هغه 1000 روپۍ ګټه چې تاوان هم پکې نشته او دا بل طرف کوي نو دا به صحیح. اوس یې روزه لګول او چله لګول او 4 میاشتې لګول دا مستحب دي، صرف ثواب به پرې میلاو شي. او حج کول په تا باندې څه دي؟ فرض دي. ته فرض پرېږدي او مستحباتو پسې ګرځې، هغه فرض چې هغې کې د فایده ده او نقصان نشته او یو لوی څیز دی، فرض درجه خو په ټاپ باندې ده، فرض دی بیا سنت دي، د هغې نه لاندې بیا مستحبات او په مستحبو پسې ورپسې کېږي. هغه مستحب هم داسې چې ستا خطره ده پکې هلته ورته فرض پرېښود تباه و برباد بشي. دا ورته لږ نصیحت کوئ ښه. د حج فرض دی چې روزه چلې 4 میاشتې دا څیزونه مستحب دي، په دې که دې ونه کړه الله دې نه نیسي او که حج دې ونه کړو الله به دې تباه و برباد. نو فرض پرېږدي داسې. تبلیغ والا پسې لګیا دی چې دا تبلیغ والا چې دی نو 4 میاشتو چلې لځي و دی د حج له لاړ شي. خندا راله په حج باندې نن سبا تقریبا 10 لکه نه بره 11 12 13 لاک روپۍ لګي او په چله باندې چې دی نو 20,000 روپۍ لګي. په 4 میاشتو باندې چې دی نو زیات زور شي 1 لاک روپۍ لګي. نو قمقل انسانه بیوقوف انسانه خبره کې په یو طریقې سره وکړه، په یو طریقه جوړه کا او داسې وایي چې بھئی کم تبلیغ والا سره مال شته، استطاعت او طاقت شته او هغې سره دومره پیسې شته چې هغې سفر د حج کولی شي، هلته پاتې کیدی شي، خپل اهل و عیال ته خرچه ورکولی شي. من استطاع الیه سبیلا د دې تفسیر وګوره ورته یار. نو هغه د چلې په ځای د هغه حج له لاړ شي بیا خبره ټیک ده. خو چې یو غریب سړی دی له 200 روپۍ وسو سره کېږي هغه هم کله کله تبلیغ والا دا لږ ګزارې حال خلک خپلو کې چنده راټولږي، څوک 2000 څوک 15000 څوک 3000 څوک 1000 روپۍ ټول کې دې ملګري ته وي چې ځای ته لاړ شه یار الله به خیر کړي. دوی غریبان بیا لږې لږې پیسې ورلیږي. نو تبلیغ والا دا اصل کې د تبلیغ دشمن دی، غلط ذهن خلکو له جوړی لګیا دی. ګوره خبره دې کړې خو په غلطه طریقه دې کړې ده او خبره دې هم غلطه ده، په صحیح طریقې نه ده کړې، نو خبره دې صحیح ده. تبلیغیانو دشمني ښکاره کوي. مخکې ما خلک پوه کړي دي چې دا اصل کې یو فتنه ده په سوشل میډیا باندې خوره شوه، نو دا به زموږ نوجوانانو ته ډېر نقصان ورکوي. خو دا نوجوانان دی الله تعالی دی سره ښه وکړي. نو بیا چې پویولو دپاره یو خبرو کې بیا دی کنځلې بدې ردې وینا کوي، بیا غلطې خبرې کوي، بیا خولې نه بکواسات وباسي. هلکه مه کوه داسې. زموږ خبره الحمدلله په دلیل سره وي، دلیل بغیر دلیله موږ خبره نه کوو.